वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंदो पतिर जुमा बांदी स्तासु मखिता द कुर्बानी साहकामात बयान शुल। नन द्वेम जुमदा छिपदी के हम द कुर्बानी स मसाइल और अहकामात बयानो मरगरो कुम छे दा अशरदा दा लस रजी चिकुम रवानी दी द यकम ज़ुल्हज्जना नु दा डेर द खैर और बरकत वाला रज़ी दी द आमाल वाला रज़ी दी। हदीस पाक की रादी छिपकाल की बेहतर रज़े प एतबार द रज़ु सरा दा द ज़ुल्हज रज़ी दी छिपदी के आमाल द रब्बुल आलमीन प दरबार की कबली की और अमल अजर और सवाब अल्लाह बंदता ज़्यादती दागद इखलास मुताबिक उलमाओ लिखलियो छिपकाल की आया द रमज़ान आखिर नहीं अशरा बेहतर हुआ औ कना द ज़ुल्हज द अशरा लसरजी दा बेहतरी हुई ज़का फ़ज़ाइल द रमज़ानुल मुबारक आखिर नहीं अशरा लस रज़ी दागी मुतालिकम अहादीस राजी औददी मुतालिकम अहादीसु की फ़जीलतुन राजी नु आया पदी काल की आगा बेहतरी कदा बेहतर दी कलच उलमा तकाबुल ज़िक्र कई ददी नु तदबीक दासी कई छिप एतबार दशपो
په اعتبار د شپو هغه شپې لس د رمضان المبارک اخرنۍ بهتر وي او په اعتبار د ورځو د ذوالحج دغه ورځې په کال کې بهتر وي هغه د شپو په اعتبار وي او دا د ورځو په اعتبار نو په کال کې هغه د شپو په اعتبار بهتر شپې وي او دا اوسنۍ د ذوالحج لس ورځې دا په کال کې په اعتبار د ورځو بهتر وي بس تدویق علما دا ذکر کوي چې په کال کې د دینه بهتري رد شپې نه وي دا اعمالو په لحاظ خیر مرګرو دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ نشترے داس ورزی پورزو کی چې نیک عمل په دې ورځو کې الله ته محبوب وي د دې ورځو نه چې هغه د لس ورځې د ذوالحج دي چې نن غالبا درېیمه ورځ د ذوالحج ده اوس په دې کې عمل ہر عمل مز دے خیر خیرات دے نفلی صدقات دی نور د نیکی کارونه دي چې په دې ورځو کې انسان کوي الله ته د دې ورځو عمل د نور کلونو د ورځو په نسبت باندې ډیر محبوب دی نو په دې کې صرف دانا چې مونږ باندې قرباني را روانه ده بس دا وکړو په دې کې ایام تشریق هم دي خیال د فرض مذنبات تکبیرات ایام تشریق چې داغي ډیر لوی ثواب دی کاینده جمعې ته ژوند وفاو کا پاغي بابا سکو خو مرګرو په دې کې عمل چې کوم د قربانۍ دی قربانۍ کې د ساروی وینې تویول دي دا الله تا ډیر محبوب دی الله تا ډیر محبوب دی بعضی نوی تهذیب والا خلق هغه زما اوستا د دې عمل متعلق یو پراپګاندا کوي چرور دا خو ظلم دی دنیا سارو ویني توي شي پکار دی چې د دې پزای د دې ساروي چې ویني تويږي چې داغي صدقه د پیسو غریب ته ورکړي شي یو پراپګاندا کوي هرورا کچری د دې پزای ته پیسې ورکي دا پیسې پزای قربانی ګوره الله ته قبول نه ده الله او د الله نبی وی چې په دې ورځو کې به ته د ساروي وینه توې د عرفې په ورځ د ډومبني اختر ډومبني ورځ باندې بهتره دویم باندې داغینا او دریم باندې درې ورځو کې بدن دنا د ساروي وینه توې مونږ دای ته وایو چې کله کله وینه تویولم د اصلاح سبب وګرځي بغیر وینه تویولو کار کیږي ډاکټر ته چلار شي ستا په انګریزي قانون کې چې چاته د اپریشن ضرورت وي او د اپریشنونو کې وینه توی نه کینو د ژوند امید ډیر دی که د مر خطر ډیر را ډاکټر ورته اپریشن وکي ګوره خطر د صدا وینه تو یو کړه دغه مثال دی مونږ وایو کله وینه تو یول په جهاد کې د بدن او په قربانۍ کې د ساروي بس دغه وینه تو یول د اصلاح سبب دی او الله ته محبوب دی نور باس پنه کو
نور چړ په نه کو او کته وینه تو یو ظلم دینو بیا په هسپتالونو کې دا ظلم کیږي د انسانانو وینه تویږي دام بن کا دا بس صرف دی نوی تہذیب والا تو کہنا علامہ اقبال وہی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں یہ نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے دا پینٹ شرٹ چے چولے دا ډیر تعلیم چیو کی دا دماغ بیا آؤٹ شي نو علامہ اقبال وہی اٹھا کر باہر گلی میں یہ نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے دا گندا گئی دی چې د دین نه خبر نیوی بارو غرزوا ہاں تعلیم دنیاویو کا خود دین سره سره نستا په ذهن کې بدا سوالات بیا نه راځي چې دا وینه تویږي دا خو ظلم دی او دا تهذیب د یورپی تحریک دا خبرې د یورپی تهذیب نه مونږ ته ورسېدي چې هغه په دې سيزونو ډېر شفقت کوي مار نه وجني مار بلکې ساتي نیسه هغه ته خوراکونه اچي مثال مارانو سره لوبي کوي مینا کوي ماته یو مرګرو وی زما تر په یورپ کې پاتې کیږي هغه دلته چې کور تراشي پمار وجلو خپکیږي ودا مې بچي دي دا به وجنه نه بیا مارم بچي دا تهذیب او دا خبري یورپ ګنده ذهنو دل تر ورسیږي اعلان کې د الله نبی اقتل الموزی قبل الاذى ضرر دې سي زړان دي د ضرر نه وځي او دی وجلی خنيدي دا ما او تا ذهن اخلي چې مونږ کې همدردی دا وای همدردی در کې بهشک نشتا ک تاسو کې همدردی وې نو په افغانستان کې د مسلمان زرګونه ویني توي شوي کو توي نشوي چا توي کې یورپیانو کې مسلمان جواب راکې کنه یار په دې ملک په باجوړ کې په مدرسه چې حمله وکا 82-83 معصومان شهیدان کړل مشرف به ایمان وی دا ما وکړل امریکای وی ما په ډرون حمله وکړل ویني توي کړي وی کنه نو تاغه ویني تو یول له اصلاح وی او زه چې دا ویني د ساروي تو یوم یا په جهاد کې خپل وینه ورکوم دي ته شرف فساد وی اوس موضوبل په لاړه نشي هغه طرف ته نظم خبرونه رسېږي خو ته چې کوم کار کې نو هغه ته اصلاح وي زه چې کوم کار کوم نو هغه ته فساد وي نو قربانۍ کې داوینه تو یول وی دا سده ظلم دی وی دا خني دي ساری ور کیسه حلال شي تدی پکار دی چې خیرات کې خو صدقه ورکا وای دغه خیرات صدقه د پیسو نه قبليږي وینه تو یول ودی پتیر جمعه ماوی لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم پدی به پیسې لګي او وینه بتوي خیر قربانی مرګرو مسله دادا بعض خلک په ټلیفونونو ته پوښتنه کوي چیرجی قربانی پسو تنو کیږي مسله واوري د جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے هغه فرمائی البقرۃ سبات وجزور ان سبات غوادا میخدا اخدے پائی کی یاد لرا زمانتا نبی ہوئی چوو تنو نبا زیادی گنا پا شرکاو کی وہی سی بنی سی خوگر دا مسلم یاد کئی چی وہی سی آغا قربانی والا ساروی کی چغا دا وہی سو برابرو دا سوی سو اس دا دین علاوہ گڑ دا گڑا دا چیلے دے چیلے دا بیز دے آغا دا یو تن دا پارا پا دی ملکی دا یو رواجم شروع شوے دے جی پچرگم قربانی کی گی پہ نکی سا سی نکی تا نوی تہذیب والا را روان شل دا انگریز پلارا دا علم پجامہ کی را روان دی پچرگا غاڑا نخلاص کی خواہ پا خبر ہو رسی دے کون رسی دے الغرض
یاد لرئ مرګرو وہی سیدھی پکڑ ساروی کی کاغا اوخ دے کاغا غوا دا او که میخه دا که کټی دا او که غوی دی. اوس د دینه بعد که چرې وونه کم شي نو یوازې یو تن باندې غوا غوی حلالولی شي، دو تنو باندې دریو تنو باندې څلورو باندې پنځو باندې شپږو باندې اخري وه. بعضې تپوس کوي چې په څلورو کېږي که نه، څوک تپوس کوي چې په شپږو کېږي که نه. بالکل کیږي. د الله نبی وی بهتره دا ده چې په تاک تاک باندې وشي، درې تنه راشي، پنځه تنه، اووه تنه. خو که چېرې ونه میلاویږي په شپږ هم کېږي، که پنځه نه میلاویږي په څلور هم کېږي، او که درې نه میلاویږي نو دوه تنه هم غټ څاروي حلالولی شي. پوه شوئ په مسله که پوه نه شوئ؟ دا نه چې نه کېږي، چا وی نه کېږي. سار یو کس ټلیفون وکړو بېګا جی مونږ شپږ تنې یو قرباني مو کېږي؟ ما یو کېږي. ملا پوره مسله ونه کړي، هغه حدیث نیمګړی بیان کړي. بهتر اولا او غیر اولا کی خبره وه، بهتر تاکو او چې تاک نه میلاویږي په جفتم وای په جفتم جوړی جوړی نه میلاوي، بغیر جوړی بهتر و چې جوړی جوړی میلاویږي او بله ورسره نه وه تاک نو کېږي پې. خدا مسلیات کوي چې په دغه مقام کې څاروی د قربانۍ اخلي، هغه چې ګورې 2 کالونه یو ورځم، بلکې علماو لیکلي نیمه ورځم کمی یاد لره قرباني پې نه کېږي. غټ غوی، سنډه، میخه، سخی سخی، داسې غټ څاروي. پوهېږئ نه پوهېږئ؟ نیمه ورځم کمه وه، په عمر کې یاد لره د هغې باندې قرباني نه کېږي. پوره د 2 کالو څاروی. اوس دې دپاره بعضې مسلمانان چې منډیانو ته لاړ شي هغه غاښ ګوري. ګورو که نه ګورو غاښ؟ شریعت وایي غاښ کتلی شرط نه دی. کله یو څاروی زمیندار ته پته ده د 2 نیمو کالو ته ورسېد هغه غاښ نه کړي، کله داسې چې د 2 کالو نه کم وي او غاښ یې کړي ګرم وي. انسانانو کې هم داسې کله بوډۍ شي غاښ وغورځېږي دوباره یې غاښ راوخېږي، نو ګنې په دې دوباره غاښ راختو سره دا جنۍ کېږي. شوي دي داسې که نه دي شوي؟ دوباره د بوډاګانو بوډۍ غاښ راختلي که نه؟ امام ابن ضحاک چې کله پیدا شو، د مور نه پیدا شو، 4 کاله د مور په ګېډه باندې و. چې پیدا شو غاښ و، د ماشوم غاښ وي. تاسو ته وایم وایي که نه؟ امام ضحاک 4 کاله بعد پیدا شه، غاښ و. یو صحابي پیدا شو 4 کاله پسه، د مور په ګېډه 4 کاله موجود و. چې پیدا شو ګرځېدو لکه د غوا د بوی غوندې. بچی چې پیدا شي لږ ساعت پس ګرځي که دیکړی وایي خو ګرځي ښه، بیا چې ورځ تېره شي نو مضبوط شي بیا سم ګرځي. دغسې ده که نه ده؟ انسانانو کې وي، حیواناتو کې ملګرو وي. یاد لرئ غاښ کتلی ګورې شرط نه دی. شرط څه دی؟ 2 کاله. که د 2 کالو نه مسله واوره، حدیث کې را دي نیم کال عمر کمو بیا پې قرباني. نو کټۍ اوس ښی به غاښ ګورو که عمر؟ ها سوداګر چې کله یو څاروی دې علاقې ته د پنجاب نه یا بل ځای نه راولي یا د بل نه اخلي سوداګرۍ دپاره قربانۍ ته، نو هغه دې د مالک نه د دې د عمر تپوس کوي چې د عمر ذمهواري واخلي. ځکه بعضې کورنۍ وي هغه ته خو د عمر پته یې که نه، بعضې په پیسو اخیستی. نو غاښ کتلی نشتی، څه دی شرط؟ پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ دا د غټ څاروي د وړوکي څاروي دپاره هم غاښ کتل نشته. شریعت دا وایي چیلی دی، چیلی ده، بیزه ده، ګډ ګډورې د 1 کال نه چې کم ني، که د 1 کال نه نیمه ورځ هم کمی قرباني پې تیز وایي. ها صرف دومره ده چې دا حکم حدیث کې د ګډورې دپاره راځي. که د 6 میاشتو وي خو چې هغه داسې ګډورې شیرازه لوی شوی، شیراز ورته وایو که څه ورته وایو، مستۍ سره لوی شوی، خوراکونو سره لوی شوی، هغه د کال په ګډانو کې ودرېدو او د 6 میاشتو هغه ګډورې
د کال د ګډانو سره برابر ښکاری، نو د باندې دی ګډوري باندې د شپږو میاشتو هم بیا وای. خو ګوره دا حکم چیلی ته نه دی، چیلی د پاره دا حکم نشته، چیلی د پاره نه دی، دا صرف د ګډي د بچی د پاره دی، ګډوري د پاره حدیث کې را دي. چیلی او چیلی د پاره دا حکم. ها بعضی خلک د ناپوهی په بنا د شپږو میاشتو ګډوره والی او هغه د فارمی دو درو چرګانو مروي پیچونه غونتی او ای ما خو قربانیو که شپږو میاشتو ګډوره نه، هغه ګډوره د شپږو میاشتو چې د کال په ګډانو کې پریدي، داغي دوس، داغي شکل، داغي وزن، داغي اوچتواله د کال د ګډانو سره برابرېږي، نو بیا په دې ګډ باندې قرباني کده شپږو میاشتو وي. پوه شوي که پوه نه شوي یارانو؟ مسائل دي ګورې نن ښه اهم مسائل دي، غور کوئ دې خبره ته. خو اوس قربانۍ کې شرکا چې څومره دي غور سره واورئ. دا خبره لږه ډېره سخته وه، دا مولیانې تاسو ته نه کوي غالبا، خو زه یې کوم وایورئ. په شرکاو کې د دریو خبرو خیال به ساتئ. که په شرکاو کې یو تنم داسې و چې دا درې نقصانات په هغه کې وو، نو کې شپږ پنځه درې دوه څلور د ټولو قرباني پای کې نه کېږي، د هغه سره د ټولو قرباني نه کېږي. پوهېږئ که نه؟ دا مسله مو چېرته اورېدلې ده؟ د ټولو قرباني ورسره تباه کېږي. موږ قرباني کوو پته نه لګي چې په یو پای کې حرام خور دی، سودی دی، جوارګر دی، بیمې والا دی، دغه رنګ انشورنس والا دی. دغه رنګ احسن الفتاوا کې مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت الله علیه ذکر کړو، حتی چې د بینک ملازم دی خوا که په بینک کې څوکیدار ولې نه دی، د پیسې د حرامو دي. داسې حرام خور په یو تنم په دې اوو تنو کې شریکو، د داسې اوو واړو قرباني لاړه تباه شوه. د بینک ملازم پوه شوئ که نه؟ بینکونو والا خفه شئ. د بینک ملازم یا انشورنس والا، بیمه والا، سود والا، جواری والا یا انڈر پولی والا. انڈر بارگینونو کې انڈر پولی کیږي که نه کیږي؟ ها جواب راکئ که نه یار؟ داسې یو حرام خور دعوی سره وایم، د کتابونو په حوالې سره وایم، حتی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت الله علیه وم جل احسن الفتاوا کې ذکر کړی دي چې د بینک ملازم دی خوا که چپړاسي ولې نه دی، افسر خو در کنار، د هغه سره هم قرباني که اوو تنو کې یو تن شریکو د ټولو قرباني. احمد خبره که نه ده؟ احمد که نه ده؟ قرباني تباه کوو که نه قبله وي الله ته چې قبوله شي، تباه شي او که قبوله شي. د حرام خور د قربانۍ نه ځان بچ کړئ. یوه چې اوو تنو کې یو تنم حرام خورو د ټولو قرباني. بل دویم تن چې صحیح العقیده صحیح العقیده قاعده د شرک وا وی ټنګوا، یا علی مدد وی، یا رسول الله مدد وی، یا غوث اعظم دستگیر مدد وی. لګي صفا درته وایم، یا کاکا سے برو رسیږي را مدد شي چغوي. اوس هغه طرف ته نظم چایا دا عقیده د کفر او شرک ده. یا رسول الله مدد وی وای کنه وای دلته حکم دی خو پنجاب کې پروډونو یا رسول الله مدد، المدد المدد یا رسول الله مدد لیکلی. یاد لرئ پداسې وو تنو کې یو تنم
چې شامل و داغا کی د بګړاو وا د واړو قربانی لاړه تباش مونږ چې قربانی چا سره نه سودا تاسو ته کو جواب راکې یارانو کنا ها کو یا علی مدد والا قربانی کې را سره شریک دی یا رسول الله مدد والا را سره شریک دی یا غوث اعظم دستگیر را مدد شي یا پیر او فقیر بابا را مدد شي چغه وو کنه ها دا یو تنم په وطنو کې شریک دی یاد لره د واړو قربانی سشوا ها تیز وای وشو کو نشوا زنوایم ګره احسن الفتاوی دا خبره ذکر کړی دا چې قربانی دلته یو مسله په غور سره واوري مرګرو اکثر مونږ تباشو پدی باندې قربانی تباشي ثواب لاړ شي کله د دې ملک ټیکدار مولیان د مندرسو والا ګرځي او مونږ مې انتظار کوو چې جوړېګه مولي سے پچړو کوي راکاږي ما پتیره جمعه باندې وی چې پدیو تنه شریک دی یا پینځه یا شپږ کوم یو نیک انسان دی پخپل لاسو چړو کوي دی پراکاږي او دی وی بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر مولا تاجت نشه چې مولا دی علی چې ټیکدار دغه دی دیو کساب نه دی مولا دی کنه بیا دغه مولی صاحب گاډی په سر درولې دا جی قربانی سرمن زما دا شته کې نشته ها اوس خو خیر د قربانی سرمنو ریټ نشته نو مولی صاحب هم غلې کنه نه دغه سي ها اغله به ته اوس مندرسې ته وړي هغه اوس نه راځي ورپسې ځکه هغه سره هم قدر نشته خیر یاد لرئ مرګرو پدې کې یاد لرئ که د یو تن ظلم نو مولی صاحب گاڑی په سرو درولې دا او د یو تنم زړه نه دی د دې مولی صاحب خیرات نه کیږي او دا قربانی چې ورکا زړه نه دی د دې قربانی سرمنه ورکا نو دا خیرات نکی ها سرمن هر چاته ورکول شي غریب او مالدار ټولو ته خود شریعت مسله دا چې کله سرمن دی قیمتن خرڅ کا او تا ته پیسې ملاو شي د سرمنې یا اډو کې د پکباړي خرڅ کړل غور سره واوري نو دغه اډو کې دغه سرمن د قربانۍ چې کومې پیسې ملاو شوي دا صدقه پتا واجب ده دا بزان سر نه پریدي دا خیره د ځان نه بلر کې ګوره قرباني دي تبا کیږي بیا بدا پیسې سکے چاته ور کې قرباني خودي مالدار سرمن خودي غریب او مالدار دواړو ته ور کول شو خپل د میثارول شو ست جوړې تي دیرداسو چغیبت ناړی جوړې کې مشرانو ځانته میثارول شي خو چې خرڅ دي کا د دې قیمت بغریب کندي یتیم ته ورکه هغه سړی ته به ورکه هغه خزي ته به ورکه چې هغه انتهایی غریب وي او د زکات مستحق وي په مسله پوه شئ ها بعض علاقو کې سرمن ټولیږي فلاحي پروګرامونو د پاره دغه شان جماعت کې اعلان وشي جماعت کمزور دی بھائی سرمن راټولې کوي جماعتونو ته ټولیږي واوري غور سره واوري او بعضی مولیانو دی تهیلی جوړی کړی دي بلته هبه کی په ایمان وای دا هبه حقيقي وکنا کچره دا هبه حقيقي وا نو العائد کالکلب يعود فی کیه بیا حقيقي هبه واپس کول دا داسې د لکه سپېچ الټیو کې وغیسټي نو بلته هبه کی غریب تا بیا ويرته مندرسې ته وبخه په الله یقینو کې چې غریب ته دی او سیز ورک توبخ ها او سمجوته دی ورسره نی کړی هغه بیا ورکای بل چاته ها ورکای اوس چې دی ورکاو بیا ته غواړي چې مدرسې ته ورکا جمعات ته ورکا دا ایلی جوړی مولیان
دا داسې دی لکه سپی چې الټی وکړي او بیا یې سټي. مولي صاحب دا خو دې داسې وکړه لکه سپي الټی چې دې وسټلي. غریب ته دې ورکه ځان ته جایز کې. واورئ خبره غور سره واورئ. د سرمنې پیسې چې خرڅه شوه که مولي صاحب خرڅه کا او که تا خرڅه کا د جماعت په تعمیر کې نه لګي. یو د جماعت په بل کې نه لګي. دوه د جماعت د امام په تنخواه کې نشي ورکولی. دغه رنګ مدرسې کې تعمیر پې نشي کولی. مولي صاحب واوره او که جواب در سره نو ما سره کې نظر ته خومه. دا ستا او زما چې مونږ وایو حنفي المسلک زما او ستا کتابونو ذکر کړي بلکې ټولو مسلکونو دا خبره ذکر کړې ده. مسالک اربعه څلورو واړو چې په تعمیر یو په بل کې پکې دپاره تنخواه د مدرس کې د سرمنې پیسې دې ټیکیدارانو ته وایي که نه قربانۍ دپاره چې ګاډي طالب ته ورکړي او د قربانۍ په سر ولاړ دی لا سرمن کوزه شوې نه ده وایي مولي صاحب رالیږلی. دې ټیکیدارانو ته ووایه او ټیکیدارانو دې کې تاسو د کونډې حق واو د یتیم حق مو ووالو. ظلم دی که نه دی؟ دې کې د یتیم هم حق دی چې خرڅ شي د کونډې هم حق دی. ستا په مالا او ټبر کې اول پتا حق دی. اول د مدرسې حق نه دی. اول پتا د چا حق دی؟ قرآن څه وایي؟ ذوی القربا. ستا په ټبر کې یتیم دی غریب دی عاجز دی. اول د سرمنې پیسې د هغه حق دی چې هغه ته ورکړي. نو تا د کونډې یتیم حق مولي صاحب ووالو که د بل حق نه مانې؟ سرمن چې توله دی وړه نو د بل حق یې ووالو که ویې نه والو؟ جواب راکوئ که نه؟ څومره نقصانات وشول. دا مسله ځکه کوم دا نور مولیان نه کوي چې هغوی دې ته لاس نیولی دی. ها که مولیانو سره جرأت و جواب دی وکړي دا بیان په نیټ هم راځي دا بیان په د ایف ایم هم راځي. زه دلته یم تقریبا 15 سال شول دغه مسله چغې وام یو ملا کې جرأت نشته چې ما سره کینی. پوه نه شوئ که پوه نه شوئ؟ ها بل مسله واورئ. قربانی غوښه چې دې راړه نو کور کې 3 حصې کا. بعضې مولیان په منبر کینی وي چې د قربانۍ غوښه ټوله م استعمالولی شي. بېشک ته جایز دي خو بهتره او که زه د قرآن د نص نه ورته ثابته کړم چې قرآن وایي واتموا القانع والموتر. اتمو علما پې پوهېږي امر دی عمر د وجوب دپاره یي. الله وایي د دې قربانۍ د غوښو نه اتموا القانع والموتر. هغه غریب محتاج چې غوښتونکی دی هغه غریب محتاج چې غواړي نه عادت یې د غوښتو نه دی. بعضې وي محتاج وي خو چا نه سواله. الله وایي که هغه سوالګر دی غریب او که هغه سوال نه کوي غریب خو چې محتاج دی غریب دی هغه باندې هم د قربانۍ غوښې وخوروه. نو موږ د مولیانو نه مسله واورو نو د زوی واده ورکې جوړ کړو چې مولي صاحب یې ټوله جایز ده. نو د زوی د واده په اختر په 4 5 فریزر پرتی وي که نه نو هغه څه وکړو د زوی واده ورکې کوو داسې وي که نه وي؟ نو اتموا القانع والموتر څه معنی وه مولي صاحب؟ ولې زیاتې کې؟ یو د جواز حکم دی او یو د وجوب حکم دی. یو څیز جایز دی پای کې ثواب نشته یو څیز واجب دی ورکول د هغې پای کې ثواب دی. مولا صاحب ته داسې نن خلقو چې قربانیو کې په ټوله سینه ور واچي فریجونه او فریزرې دي. هغه وخت به یې ترشي جوړولې فریزرې نه وې که نه فریجونه نو څه به یې جوړول ترشي. نو د حسنینو په میاشت کې هغه رسم ته یې ګوره فریجو کې به یې ترشي واچولې یا د باروفات ریجی چې به یې پخولې د رسم رواج پای کې به یې واچولې. په خبرو نو ټیک د ترشي کول ته ناروا نو جایز و حدیث کې را دي. خو درته وایم وروریا چې 3 حصې کا یو حصه د خپل ټبر خلقو ته غریبانان چېرته معلوم دي بل د مالې خلقو ته او 3 حصه خپله حصه راکړه. ها دا یو مسله واورئ. بعضې خلک تپوسونه کوي یاره مور مې مړه ده پلار مې مړ دی د هغې قرباني
نو زه خپلم زما مور او پلار مړي د هغوی څه به نیسم. خو واورئ مسلې ته غور سره چې د مور او پلار د پاره قرباني نیسي هغه ویلي نه وي وصیت یې کړی نی نو هغه به لکه د خپلې غوښې غوندې درې حصې کې یو حصه غریبانانو ته بله د تبر غریبانانو ته خپله ځان ته ایسارول. خو که چېرې مور دې وصیت کړی پلار دې وصیت کړی مړي وصیت کړی چې ما پسې به قرباني کې څه کړی وای څه کړی نو د دغه وصیت والا قربانی غوښې به ټولې خیرات کې یو پوټی به هم کور کې نه پرېږدا واجب دی بیا څه دي په مسله پوه شوئ که پوه نه شوئ پوه شوئ پوه نه شوئ یارانو. اوس قربانی په کوم کوم څاروي کېږي لږ دې ته راځم. هر هغه څاروی چې د هغه نظر د یوې سترګې نو د یوې و 1/3 حصہ نظر و خیر دی خو چې مکمل د یوې سترګې نظر و د یوې نو قرباني پې یو غوږ و یوې نو کټ شو قرباني پې یو ښکرې و بلې کټ کړه و پارو کټ کوي که نه چې درېمې حصې نه کم و قربانی پہ مکروه ګرځي سره د کراهت بعض علما ویل کیږي. دغه رنګ لنګړاپن یو داسې و چې صرف ګډو نو سره د کراهت پې کیږي قربانی خو بهتره نه وه خو چې نه دی په دروغ پو ګرځېدو ګاډي نه د کوس کوخ پې ماته شوه او د دا یو خپه ځمکې ته نه شوه کېښودې نو په د قرباني دغه رنګ هغه څاروی چې هغه دومره ټپو چې د هغې د هډوکو هغه مغز موږ ورته نلی وایو هغه وجود کې کمزوری شوې غوښه پې نشته صرف هډوکي ښکاري او تی په دیکو دیکو د قربانۍ ځای ته بوځي په کلاره بوزه کمزوری دی څاروی یا داسې څاروی چې د هغه بیماري ظاهره وه خارخو یا بیماری ظاهره وه ټوخېده ظاهره بیماری د داسې قرباني د څاروي نه هم ځان بچ کړي. په خبره پوهېږئ نه پوهېږئ په خبره ورسېدئ که نه. اوس یو اهمه خبره کوم بس تقریر بس کوم چې آیا قرباني په چا کېږي دا داسې مسله ده چې دې ته الله ته مخکول او مخلوق ته شاکول. بعضې وایي تېره جمعه ما وویل کرونا څه چې ویو کرونا والیو کاروبار خراب دی فلار راتلم کسان ناست دي وی څه کال خو قرباني نه کومه کرونا والیم کاروبار بند دی. زه ورنږدې شوم 3-4 تنه مایروره یو خبره کوم ستاسو خبرو مس کې خو نه راځم خیر اجازت غواړم چې خفه نه شي. مسله درته کوم نور په ځان وتلی تاسو ته مسله کوم نور ځان څه کوي تلو به که نه دوکه به کوو نو ما سره خو به دوکه وکړي الله سره کولی شي الله سره دوکه کولی شي. واورئ ملګرو نن وخت کې د سونی ریټ هغه بله زما حساب که 63,000 روپۍ جوړیږي د چاندۍ ریټ څومره 63,000 ځان وتلی. اوس دغه 63,000 روپۍ تا سره نصاب راغې غور سره واورئ نصاب څه دی چې د ضروریاتو زندګۍ نه علاوه کوم اسباب سامان تا سره موجود دی ضروریات زندګۍ څه ته وایي لکه مثال درکو 3 جوړو نه علاوه 3 سپلو جوړو نه علاوه هغه لوښې چې میلمه قربت استعمالیږي ستا استعمال کینی دا علاوه هغه بړستنه او طلایي دا ټول ورکې راغل هغه لوښي لرګي ورکې ټول راغلل ضرورت نه علاوه ټي وي ته شریعت کې ضرورت نشته دی نه علاوه موبایل ته ضرورت نشته په شریعت کې دی نه علاوه چې د 52,000 روپو 40,000 روپو موبایل دی جیب کې دی صرف ستا نه ستا د بچو سره هم دی او ته وایې زه کرونا خراب کړی ما قرباني نه کوم
په بیله بیله کمره کې صرف ټي وي نه ډش د پاره دغه سکرین هم لګولی نن وخت کې د ډش سکرین او ډش پسو کېږي په ایمان وایي جواب را کوي جواب را کوي 30-35 اے ماتا تو اللہ تمخ کا مخلوق تشا کا د دین علاوہ چې څومره سامان ستا په کور کې وو هغه ټولو باندې به ریټ واچې که تا سره نغد 500 روپۍ هم نشته جیب کې او دغه څیزونه ستا نصاب د 63,000 روپو ته ورسېدل دا خدای ته هم دوکه ورکې او ملا ته هم په تا قرباني کېږي وروره الله ته مخ خلاص دي ته څوک جواب را کوي که نه ته خو کرونا خراب کړې څوک ته بچ دي جواب را کوي څوک ته بچ دي دا په دې اف ام په دې نیټ باندې علماء ماوري عوام ماوري ولې د غډوبو لاندې کې سبوز ولې ملک تباه دی باران نه کېږي مصیبتونه دي ځکه الله ته دوکه ورکو قوم ته دوکه ورکو مولي صاحب ته راشي دوکه ورکو تا ته وایم ضرورت نه علاوه ستا یو کور دی چې پای کې پاتې کېږي او یو د پلاټ اغستی پلاټ په 75,000 دی که 75 لکه دی سوچ وکړئ پلاټونه کم قیمت باندې ملاویږي که زیات باندې دغه پلاټ هم ورکې شامل دی یو کور ستا خپل دی او بل کور دی په کرایه ورکړی ضرورت نه علاوه دی دام په دې کې شامل دی چې 62,000 روپو ته ورسېدو بالکل پتا قرباني واجبه ده دوکه مه کوه الله او الله رسول سره دوکه نشي کولی ملا خو به دوکه کې شته داسې پلاټونو والا که نه جواب را کوي که نه پلاټ چې اخیستی دی ضرورت راشي جوړ به کم خو ضرورت ورته نشته که نه ضرورت نه علاوه دی بچي به دې کله لویږي ځان وتلی په دې خبرو باندې احسن الفتاوی ذکر کړی وي یو زنانۍ د هغې سره نور څه نشته صرف ونیمې تولې کالی دی اړو بالکل ورسره څه نشته نو پای کېږي که چېرې دغه زنانه سره غور سره واورئ یو تولم وه نیمه تولم وه خو دې سره ضرورت نه علاوه نور څیزونه هم په دې کور کې وو د دې 10 جوړه جامې وي شته که نشته په 100 زره جوړه اخلي په ایمان وایه ما ته کور کې وایي ته 3,000 راکې خلک په 14,000 روپو جوړه باندې اخلي اختر ده څومره په 1400 د دې نه قوانین او مالدارو خلکو دپاره 100,000 روپو شته که نشته خانانو مالدارو نه تپوس وکړئ که چېرې 3 جوړو علاوه هغه بله د یو کور ته لاړم چې مې وکتل شوکیس کې وروره سینډل او سپلې په الله یقین وکړه 12 جوړه د یوې ښځې صرف سینډل او سپلی وي 3 جوړو سپلو نه علاوه دا ټول به راواخلي که د نیمې تولې سره برابر کړي او دا 62-63,000 روپۍ ته ورسېدو په دې ښځه هم قرباني کېږي الله ته دوکه ورکوي چې صرف د خاوند په قربانۍ ځان خلاص که نیمه توله سونم وه هغه کوم چې د زکات نصاب دی هغه ځان ته مسله وه چې نور څه در سره بالکل نی صرف 7.5 تولې چاندي وي سونه وي نو بیا زکات پې څه کېږي که دې نه کم نور څه ورسره نه کېږي زکات دغه شان د زکات هم دغه مسله ده د قربانۍ هم دغه مسله ده که نور په ایمان وایه دا خو هغه د غربت دور نور څه بنو نبی علیہ السلام 7.5 تولې ووي نبی علیہ السلام 52 تولې چاندي وي 7.5 سونه وي نور څه بنو ای به کپړې څنګه اچولې شلېدلې غوټې به یې ورکړې وي دا حکم د هغې دپاره اوس وخت کې سپلو ته دې ګوره جامو ته دې ګوره ټي ویګانو ته په کور کې ګوره موبایلو ته ګوره پلاټونه د ضرورت نه علاوه دې اخیستي هغې ته وګوره نور د کور کې د ضرورت دپاره څه نقدیت هم صندوق کې کېښودی دی که نه دی کېښودی چې دا به ښې بدې ته څه شي ضرورت به راشي دا ضرورت نه راغلی خو ښې بدې ته ضرورت به څه شي کېدو داسې که نه کېدو ډاکټر ضرورت مرورت ته دا پیسې به ټولې راجمع کړي چې 62-63,000 روپو ته رسي بیا دلته یو مسله واورئ غور سره اهمه ده مولیان کوي یا نه کوي یا تا ورته تپوس کوي یا نه غور سره واورئ بعضې خلک
په یو قربانی ځان خلاصي او داغه په جیدات کې داغه په نصاب کې سلور مقرریږي 15 مقرریږي نو دې داسې وکي چې دې نصاب راغون کې چې د سر نقدیت څومره دی که نقدیت نمشته شریعت مسله دا تاسو دغه ټیم کې نقدی نشته خو تاسو سره پلاټ دی تاسو سره نور سامان داسې دی چې هغه 62000 روپو ته رسی او نقد نشته خیر د شریعت وې دي ته قرض راخلي خدا قرباني وکي ځکه ته نصاب ته رسیدلې په مسله پوه شوي که پوه نه شوي ها اوس دی کې یو مالدار دی چې هغه سره 10 لک روپۍ د بینک بیلنس پروت دی او دې په یو قرباني ځان خلاصي نو ټیک د غاړه خلاصه شوه خو ګورې دغه ښځه دغه لونه چې بالغ دي دغه زامن چې بالغ دي د دې حق دی ونیسي مور او پلار دي مړه دي د هغه یې حق ورکړي ونیسه که په خبره ورسېدي په یو قرباني د غاړه خلاصه شو خو بهتره نه وه کور کې چې څومره بلوغ والدي د هغه ټولو باندې تقسیم کړه 10 لکه چې یو لاک هم د هغې رسي 10 ته نه نو څه مو خیال څومره ته چې نصاب ورسي قرباني پې کېږي دا چې یو لاک میلاو شو په 15 تنو کور کې تقسیم کا چې کوم بالغ دي په څلورو تقسیم کا نو په یو قرباني غاړه مخلم باز وي یاره چې مونږ ټول شریک یو بس پلار مو کوي نو ټیک د غاړه د خلاصه شو د وجوب نه خو بهتره نه بهتره ټول شریک تا 2 کروڑ روپۍ 10 لک 15 لک روپۍ بینک بیلنس پروت ته په یو قرباني غاړه خلاصې داسې دوکه ده غټ ساروی راولا په 15 تنو تقسیم کا کور کې دننه په شپږو تقسیم کا کور کې دننه بهتره طریقه دا او بهتره غاړه خلاصول دا خو اوري چې نی ورکو د الله په دین نو په ډاکټرانو لګي قرباني ته کرونا باندې ځان خلاصو کرونا راغه الی جوړو کنه څه کو الی جوړو بلش پراته مرګري ټلیفون کوي چې مرګري سکال تیار نه دي ما ستاوي قرباني ته ما ولي ویغه ویرا سکال کاروبار د کرونا د وجنه ما مسله ته پته ده هغه جو واوري دا خبره ویو دا ما به یو کوله سما په خزم کیږي سوال کیږي زما په خزم کیږي نو بیا وی دا خو زما لور دا کزوی دی هغه باندې دا کیږي خزه خو لازم دور کې زوی تاسو سره شریک د ټیک د غاړه د خلاص خو چې بهتره غاړه خلاصې هغه زوی د پاره مونیس هغه لور بالغ ته مونیس خو شي کا کنه مور او پلان چې د مړ دی هغه ته مونیس سره بیبي نه راخه چې د بیبي سني سي مور او پلان هغه ته ثواب د پاره وکړي نو عمل به پکو کنه ها چاته کومه مسله مخیتای او نی معلومه زما موبایل هر چا سره شتا نمبر شتا د مسلې ته پوس کول شي خو فارغ ټیم کې ګوره ښه دا نه چې زه مطالعې ته ناست یم رنګ روټۍ ته ناست یم رنګ نه ټیم ضرورت تاسو د حاضره مجمع کې تپوس هم کولی شئ خدا تپوس به نه کوئ په ما کېږي او که نه ما تا وي چې الله ته مخ کا ما ته شا کا او ما چېرته کومه مسله وکړه ته وګوره چې په دې باندې پتا کېږي او که نه کېږي نو ما مه دوکه کوه ما به ټیک د دوکه کې ځان به ډېر غریب کې خو الله دوکه کولی شي تا جواب راکړئ بس تقریر ختم دوکه کولی شي الله نه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ نن لږ ټیم زیات شو خیر